السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په باجوړ کې د وړو بچو پلار چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دا چا قتل کړی دی او قاتلان یې کوم ځای کې ګرفتار شول؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدرسه سره سبسکرایب کړئ. خو هغه وسه ټلای نشان وي چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. ته پوسه هیڅوک نشته در چا خپل خوا دا چې څه وکړل خې وکړل. نن په باجوړ کې د وړو بچو پلار چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. شفیع الله نوم یو، د پلار نوم یې باچاو. ماښام ټیم کور ته روان وو. یو دوه ظالمان په موټرسایکل باندې رالل او ډاریک یې پیپایر وکړو چې دوه ډزه ولګېدو او په هغه ځای باندې د فاني دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو بعضې خلک دا خبر خوروي چې قاتلان یې ګرفتار شوي دي، خو تر اوسه پورې لا قاتلان ګرفتار شوي نه دي. عوام وروتي دي، سړکونه یې بند کړي دي. حکومت نه دا مطالبه کوي تر څو پورې چې موږ ته خپل قاتلان نه وي ګرفتار تر هغې پورې موږ خپل احتجاجونه جاري ساتو. نو مهرباني وکړئ زموږ ته خپل قاتل زر تر زره ګرفتار کړئ. یو خو زموږ په وطن کې ډېر حالات خراب دي او یو خوا بې ګناه خلک نه نړۍ په بې دردۍ سره قتلیږي. دا ښایسته ځوانو خپله مزدوري دیاړي به یې کوله، واړه بچي و، ښځه غریبه یې کونډه شوله. همد کور دا سخاره وه، دا د ګټې وړې سړی پکې و چې هغه ته ملاړی نور څوک به موږ ته هر څه راکوي. الله تعالی دې زموږ عمل شي. خلکو د حکومت نه دا مطالبه هم کړې ده او هر یو حرجات یې پوره کړی شي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ دا چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ټلی نشان ووایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.